ویل کېږي چې رشتې په اسمانونو جوړیږي او بیا هغه رشتې کامیابې او تل پاتې وي په کومه کې چې مینه او خلوص وي. او همدغه رنګ یوه رشته خوشه 80 کاله مخکې د عمرزو په کلي کې شوې او نن هم کامیابه ده. د 400 ضلعې د عمرزو کلي ارواحپوهه یا سایکاټریک ډاکټر محمد یونس د انګلند میشتې مېرمنې سره واده کړی او نن هم دغه رشته کامیابه ده. د ډاکټر محمد یونس کورودانې وایي چې ښاغلي یونس سره په انګلند کې یو هسپتال کې لیدنه کتنه شوې او د هغې وروسته یې خپل میاشت کې واده وکړو. I was nursing in the same hospital as Dr. Saab. I suppose you should say fall in love with him. And he fell in love with me. Thus, and we wanted to get married. He asked his father, and he said yes, but she must be a Muslim before you get married. Munga bear wadisho, Pakistan te bear agali, the life, dear Ziyad Balshanti. So I accepted it. Zamanga Karuna, dear different way. That my accept. That's life, dear. Children, I had 8, and they grew up, went to school, made themselves something. Now I look at them and their children. Did we balbachta the dear Hoshai? That's a Hoshai, especially by the age. د مېرمنې ساختن ډاکټر محمد یونس وایي چې کورودان یې د پلار ته لیکل شوی خط کې زما دپاره د واده خواهش ښودلی و چې هغه پرې رضا شو. لومړی اسلام قبول کړو او برطانیه کې واده وشو. ما پېژنګلو چې کله زه په فامبرا کینټ کې ایس ایچ او په حیثیت ما کار کو ریسرچ پوسټ باندې دا ما سره نرس و دی ما سره امداد کو هم په هغې کې مو د دې پېژنګلو شوله او بیا هم د واده فیصله وکړه. زما پلار لیکلی راولېږل چې یو زما مرزا دی چې تاسو واده وکړئ. هغه خط ما سره به چېرته پروت وي خو ما پیدا کړ چې دی کوم زما پلار ته لیکلی و. نو واده بیا زمونږ کینټ کې وشو د ډاکټر مجید په کور کې او افضل خان د سوات هم پکې شامل و او نور هم 2-3 کسان وو د دې ملک. مولانا ابراهیم زمونږ نکاح تړلی ده مور یې را سره راغلی وه هغې دلته 2-3 کاله تېر کړي دا واړه هغې لوی کړي دي خو بیا وروستو هغه امریکې ته لاړه نو هلته بیا ایرپورټ کې هارټ اټیک ورته وشو مړه شوله نو هلته بیا د هغې بله لور وه هغې ښخه کړم. نن سبا د بهر ملکیانو د پاکستانیانو سره د ودونو او رشتو خبرې عام شوي دي خو د شریعت نه لرلو له وجې دغه رشتې نیمګړې پاتې شي. خو چا رښتیا ویلي دي چې رشتې په اسمانونو جوړیږي او دغه یې ښکاره مثال دی. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز 400.